د دې شتر خرابۍ پورې د مال تر نقصانه پورې یو واقعه را په یاد شول. هغه دا ده چې ګی د چا یو مال یا جایداد نقصان ورسېږي په کور کې یا پر بیابان باندې، د هغه د نقصان د رسېدو په وجه سره باید دی ناراضه نه شي، ځکه ګی چې پر یو انسان باندې یو مصیبت راځي، یو انسان باندې ناجوړي په کور کې راځي، نو الله تعالی دغه مصیبت او دا خرابي پر مال باندې کې پر دنیا باندې کې د هغه انسان د سره څخه هغه ناجوړي یا معلق مرګ هغه واړي، نو الله تعالی دا نقصان په دې مال باندې راولي. الله تعالی و مال ته نقصان پیښ کړي، لکه د موسی علیه السلام په دور کې یو سړی و موسی علیه السلام ته راغلی ویل یا موسی والله تعالی د خواست وکړه چې زه د حیواناتو په مجلس باندې پوه سم. موسی علیه السلام ورته په دې کار منله، په دې کې د الله تعالی خپل راز دی، بس فلاش خپل کار کول نه، تا الله تعالی ته خواست وکړه چې زه د حیواناتو په مجلس او د حیواناتو په بیان او په خبرو باندې پوه سم. موسی علیه السلام الله تعالی ته خواست وکړه الله تعالی ما د خیر او د شر اختیار و انسان ورکړی دی، بس دې په دا باندې نه پوهېږي، بس خواست ما ته وکړه زه به دې پوه کړم. نو موسی علیه السلام الله تعالی ته خواست وکړي الله تعالی دې د حیواناتو په مجلس باندې پوه کړي. د په کور کې یو آس درلودی، یوه غوا درلوده، یو سپی درلودی او یو چرګ درلوده، کتاب لیکلی. نو دی چې کور ته راغلی ډوډۍ یې خوړل، دسترخوان چې یو ګواله راواستل یا غوښه وه، هغه دا سپی و چرګ ورته ولاړ و، دا یې ورو غورځول، چې ور یې غورځول چرګه دا غوښه دستي پورته کړل. سپي ورته وویل ګوره دا غوښه زما کار دی، دا یو ګواله دا زما کار دی، نو ته بد کار کوې چې هغه ګواله وغورځوه، ته ګواله ته د خپله دا نه پورته کوه، ته څه کوې چې په دا کور کې دا ګولې پورته کوې، دا خو بد کار کوې، ظلم کوې. نه بیا دی په ظلم ته انصاف پوه شي، ظلم کوې دا. نو چرګ ورته ویل ته غم مه کول، سبا د دا سیټ آس مردارېږي، آس بیا خپلې غوښې خوره. سیټ چې دا خبره واورېدله آس یې تر رسۍ ونیوی، آس یې خرڅ. دا بله ورځ بیا دا رقم ډوډۍ خوري، کتاب لیکي وای دا غوښه یا ګواله یې ور وغورځول، بیا چرګ پورته کړل چټک، بیا سپي دا خبر ورته وکړل. چرګ ورته ویل ته غم مه کوه، سبا د سیټ غوا مرې. سیټ غوا تر رسۍ ونیول، هغه یې خرڅه کړل. اوس ورځ یا دوې یا درې موده کتاب نه دی لیکلی، تېرې شولې، بیا دا رقم ډوډۍ خوري، شی ور وغورځوي، بیا چرګ پورته کوي. چرګ بیدار و، نو هغه چې پورته کوي سپي بیا ګیله ورسره وکړه، ده ورته غم یې مه کوه، سبا سیټ په خپله مري، په پاتاو کې خپلې غوښې خوره. هغوی ګوري ورته تا د آس وویله، بیا دې د غوا د وویله، اوس بیا د سیټ دا چمونه د ما سره مه کوه. دو نه چمونه ولاکه د سره کوم، سیټ پاګل دی، د سیټ په کور کې پر یو مال باندې نقصان راکړي، خو سیټ یې په خپل سر برابروي، دی په خپله سره کوي، سیټ یې اړوي. سیټ حاریان چې اوس زه چم وکړم، غوا خو یې تر رسۍ ونیوله خرڅ دې کړ، آس تر رسۍ ونیو خرڅ دې کړ، زه څه چم وکړم. نو بېرته موسی علیه السلام ته ورغلی چې موسی خلاصوان اوس تاوان پېښ. موسی علیه السلام څه مسله ده، نو ده دا کیسه ګر ورته بیان کړه. موسی علیه السلام ورته ویل چې ستا په کور کې یو مالي نقصان راکړی، هغه تا د خپله ځانه چپ کړي، لہذا هغه نقصان ستا پر سر شو، اوس دا ستا د سره نه چپېږي، بس دا اوس سار له وایي دا سیټ وفات شو، سیټ مړ شو. نو دا تر دې پورې کتاب بیا یو تبصره پر دې باندې کړې ده، پر دې واقعه باندې چې باید په کور کې یو نقصان پېښ شي، مالي نقصان و چاته پېښ شي، هغه په دې ناراضه نه شي، بلکې په دې د الله شکریه ادا کړي چې دا زموږ په کور کې د یو انسان پر سر باندې نقصان راکړی، یو مصیبت راکړی، هغه الله تعالی پر مال کوي، پر جایداد یې کوي، پر مځکه کړه، پر پیسو یې کړه، په دې باندې باید انسان خوا نه کړي. نو انسان چې دی هغه همیشه پر یوه حالت باندې نه وي، بلکې پر ده باندې به په زندګي کې مختلف قسم امتحانات ضرور راځي، ولې دا دنیا دارالامتحان ده. نو چې په زندګي کې پر هر انسان باندې ضرور او خامخا مصیبت راځي، غم راځي، فتنې راځي، آفتونه راځي، بیا د دې انسان لپاره څه کول پکار دي؟ نو د انسان لپاره دا پکار دی چې پر هر قسم امتحانات باندې د الله تعالی د طرفه پر راځي، پر دې باندې صبر وکړي او د الله تعالی و طرف ته متوجه شي، او دغه مصیبت زده انسان دغه تصور وکړي چې د کوم الله د طرفه و ما ته بې شمار نعمتونه راکول شوي وو. لہذا نو که چیرې نن بیا پر ما باندې په هغه
مال کې هغه د الله تعالی د خوا راکول سوی جایداد اولاد په دې کې پر ما باندې امتحان وشي بیا پر دغه امتحان باندې زه د الله سره راضي یم ځکه د الله پر قضا باندې به هر انسان رضای